نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغلته بیا لږ آرام وکړو. دی عتبه او شیبه د خپل غلام ته وویل چې اداسه چېرته ګوره دا سړی تا ګمراه نه کړي، ځکه ستاسو چې کوم دین دی نو هغه د دین نه ډېر زیات بهتر دی او ډېر زیات غوره دی، لهذا چېرته د په لاره باندې روان نه شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه ځای کې لږ ورته آرام وکړو، لږ ساعت کېناست او بیا د ډېر مایوسۍ او د ډېر دل شکستۍ په حالت کې چې د نبی علیہ السلام دا زړه داسې چاوده بلکل ټوکړې ټوکړې کېده چې څومره په مایوسۍ سره نبی علیہ السلام طایف نه واپس شو، روان شو، دغې ځای نه ووتو، اراده یې وکړه د مکې په طرف باندې سفر شروع کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکې طرف ته روان شو، یو ځای ته چې راورسېد قرن منازل ورته وایي. په بخاري کې روایت دی د عایشه رضی الله عنها نه دغه واقعه نقل ده. عایشه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو یا رسول الله په تا باندې چېرته داسې سخته ورځ راغله چې هغه د احد د ورځې نه ډېره زیاته سخته، یعنې په احد کې چې په تاسو کومه سخته راغله او ډېر مشکلات د باندې راغلي، دې نه چېرته سخته مشکله ورځ د باندې راغله دې نه علاوه. نبی علیہ السلام او ستا د قوم خلکو ته چې کله ما دعوت ورکړو او زه مایوسه شوم او بیا زه کله طایف ته لاړم هغه خلکو ته ما دعوت ورکړو، اول ته چې ما ته کوم تکلیف را رسېدلی دی نو زما په ژوند کې د ټول نه مشکل ترینه ورځ دا وه چې زه انتهایي مایوسه شوم او ما ته ډېره زیاته مایوسي او ناامیدي میلاو شوه. خو چې زه کله واپس شوم نو ما ته چې بیا امید میلاو شو نو هغه په قرن منازل یا بل څه نوم دی دغه ځای هلته په هغه حدیث کې بل لفظ دی چې هلته زه رالم نو هغه زما هغه مایوسي ختمه شو، ما ته بېرته امید میلاو شو. او هغه داسې چې زه کله دغه ځای ته راورسېدم نو هلته چې ما کله بره وکتل نو زما باندې وریځ سوری وه. ما هغه وریځ ته وکتل، په هغې کې جبریل امین و. جبریل امین ما ته آواز وکړو چې یا رسول الله تا ته چې ستا قوم کوم جوابونه درکړو کوم خبرې وکړې دا ټولې خبرې الله واورېدلې او الله رب العالمین دا زما سره غرونو فرشته رالیږله چې ته ورته څه حکم کې دا به ستا خبره مني. او نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا دغه د غرونو فرشتې ما ته آواز وکړو، سلام یې راته وکړو، سلام نه وروسته راته وویې چې یا رسول الله جبریل امین چې کومه خبره وکړو نو خبره همدقه ده، اوس که ته ما ته حکم کوې چې زه به د مکې والا باندې دا غرونه دا رایوځای کړم او به د طایف والا باندې دا غرونه اوس رایوځای کړم او دا بلکل شغده پغده کړم، بلکل د دې اصل نسل ختم کړم، نو ستا حکم دی بلکل به دغه شانتې کېږي. نو ځکه الله رب العالمین بره ستا آواز واورېدو، الله رب العالمین ستا دعا قبوله کړه. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه داسې به نه کوئ، ځکه چې نن خو دیو نه مسلمانېږي، خو زما دا امید دی چې وخت به داسې راشي چې دیو آینده نسل به د یو الله عبادت کوي او نور خدایان به نه مني. نو ګوره دلته د نبی علیہ السلام وسعت نظرۍ ته وګوره، د نبی علیہ السلام بلیغ نظرۍ ته وګوره او د نبی علیہ السلام اخلاق حسنو ته وګوره چې په داسې کیفیت کې چې نبی علیہ السلام انتهایي مایوسه راغی خو د هغې باوجود خپل امت ته خیرې نه کوي، ځکه د هغه څه امید دی، هغه په یو میشن باندې راغلی. میشنري انسان چې کله وي نو هغه خپل مخکې منزل ته ګوري چې زه خپل منزل ته ورسم، هغه خپل زړه نه یخوي. د دې وجې نه د یو استاز د یو مربي د یو مشر د هغې کې دا حیثیت ده، په هغې کې دغه صلاحیت پکار دی چې دا خپل شاګرد سره که دا هغه له سزا هم ورکوي چې په هغې کې مینه ملحوظه نظر وي چې دا سزا زه ورکوم په دې خپل زړه نه یخوم، دا سزا چې زه ورکوم دا په دې وجه باندې ورکوم چې ده ته چې دی دا سبق یادوي، ده ته تربیت وشي، دا په معاشرې یو صالح فرد جوړ شي. خپل زړه خوشحالول نه غواړي، ورنه په دې ټیم کې رسول الله ویل وی او حکم یې کړی وی نو الله رب العالمین خو فرشته رالیږل وه، بلکل به دا خلک چغده کړی په دې غرونو کې، خو نبی علیہ السلام خیرې ونه کړې. رسول الله وی خیر د داسې مه کوئ. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې نبی اسلام ته څه نه څه تسلي میلاو شو، زړه مطمئن شو چې الله رب العالمین په اوم اسمان کې زما آواز واورېدو او زما تپوس یې وکړو. نو نبی علیہ السلام هغه مایوسي هغه څه نه څه دا په امید کې بدله شوه. او بیا نبی علیہ السلام د دغه ځای نه روان شو چې بیرته د مکې په لاره باندې روان شو او وادي نخله چې دا یو مقام دی هلته راورسېدو. هلته بیا دوه مقامات دي، خو به د صحیح روایت نه دا نه معلوم چې نبی علیہ السلام په کوم ځای کې قیام وکړو. په نخلې په مقام کې نبی علیہ السلام په یو ځای کې مقام هلته قیام وکړو او الله رب العالمین هلته بیا د جنات یو جماعت راولېږه د نبی علیہ السلام خواته
او رسول الله تلاوت کاوه دغه د پیریان د جماعت د قرآن واورېدو او دغه خلکو دغه پیریان په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو او بیا الله رب العالمین په نبی علیه السلام باندې دغه پیریان د جماعت تذکره په دوه صورتونو کې شوه، په صورت احقاف کې او په صورت جن کې. صورت جن کې الله رب العالمین فرمایي چې پیغمبر د خلکو ته ووایه قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. د خلکو ته ووایه چې ما ته وحی شو دی وحی شو ده چې انه استمع نفر من الجن چې یو جماعت د پیریانو دا قرآن واورېدو، الله رب العالمین دا کلام یې واورېدو، نو هغې ایمان راوړو. هغې دا چې انا سمعنا قرآنا عجبا، موږ نن ناشنا قرآن واورېدو، ناشنا کلام هم واورېدو، خپل قوم ته مخاطب وو. یهدي الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، چې هغه الله طرف ته هدایت کوي، یو خدای طرف ته هدایت کوي، نو موږ به خپل رب سره هېڅوک هم نه شریک کوو، یعنې مؤمنان شو. د دې آیاتونو د سیاق او سباق نه معلومي چې نبی علیه السلام ته پته نه وه چې پیریان راغلي او زما دعوت هغې قبول کو. خو الله رب العالمین د دې آیاتونو په ذریعه باندې نبی علیه السلام ته خبر ورکړو چې ګوره ستا دعوت خو هلته ستا قوم قبول نه کو، د طایف خلکو قبول نه کو، خو داسې خلک شته دی ګوره ته په دعوت کې ناکام نه یې، ته چې مایوسه واپس شوې نو د پیریانو یو لوی جماعت په تا باندې ایمان راوړو، ستا دعوت کار کړی دی. نبی علیه السلام ته مزید ډېر زیات حوصله میلاو شوه او خوشحاله شو او د نبی علیه السلام هغه مایوسي هغه په امید کې بدله شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېره زیاته تسلي میلاو شوه. خو او دغه نه وروسته بیا نبی علیه السلام ته چې کله دا ډېر زیاته حوصله میلاو شوه نو نبی علیه السلام بیا په یو نوي جذبې سره په یو نوي عزم سره بیا اراده وکړه چې زه مکې ته ځم، اگر چې د مکې خلکو زه رایسته یم خو هغې ته به زه دعوت پیش کوم. کله چې مکې په لاره باندې نبی علیه السلام روان شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ورته عرض کړی یا رسول الله تاسو بیا مکې ته ځئ، حالانکې د مکې خلکو ستاسو قوم و تاسو د خپل کلي نه رایستي، تاسو هلته بیا ولې ځئ؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی زیده ته حوصله ساته، تسلي ساته، دا کوم څه چې ته یې نه انشاءالله د هر څه بدلیږي، یو انقلاب به راځي او الله رب العالمین به موږ ته غلبه راکوي، اسلام به غالب کېږي او کفر به مغلوب کېږي. نو نبی علیه السلام په دغه وجه باندې روان شو مکې ته. په لاره کې کوه حرا، د حرا چې کوم غر دی په هغه ځای کې نبی علیه السلام قیام وکړو او نبی علیه السلام چونکې مکې ته خو داسې نه شتلی نو هلته د خزاعه قبیلې یو سړی ولېږو اخنس ابن شریق ته، وی هغه ته ووایه چې هغه ما له پناه راکړي چې زه د هغې په پناه کې مکې ته لاړ شم. اخنس ابن شریق معذرت وکړو، وی زه معذور یم، زه نشم پناه درکولی. نبی علیه السلام بیا سهیل ابن عمر ته جواب ولېږو چې ما له پناه راکړه، خو هغه هم معذرت وکړو. هغې نه وروسته نبی علیه السلام دریم کس چې هغه مطعم ابن عدي په نوم باندې مشهور و هغه ته جواب ولېږو چې ما له پناه راکړه. هغه بالکل حاضر یم. خپل بچو ته ووایې هتیار یې ځان سره واخیسته، تورې مورې راواخیسته، خپل بچو ته ووایې وایي تورې راواخلئ او خپل ورونو عزیزانو ته یې ووایي تورې راواخلئ او ما محمد له پناه ورکړله او لاړ شئ بیت الله شریف نه ګیر چاپېره تاسو کښېنئ، د بیت الله شریف په خوا او شا کې کښېنئ، محمد به راځي مکې ته صلی الله علیه وسلم او دا زموږ په پناه کې به. نبی علیه السلام ته جواب راولېږو وایي راځه مکې ته. رسول الله مکې ته راغی او بیت الله شریف ته داخل شو او مطعم ابن عدي په خپله سورلۍ باندې سورلۍ ته وخوتو، اعلان یې وکړو وی د قریشو خلکو ما نن دې سړي محمد ته پناه ورکړله او ګوره تاسو چې ده ته بالکل چې ده ته هېڅ قسم تکلیف دا تاسو ونه رسوئ، ده ته بالکل تاسو ونه وایئ دا زما په پناه کې دی. که تاسو زه له تکلیف ورکوئ تاسو به دا به دې داسې یې لکه تاسو زما سره جنګوئ، تاسو چې مال تکلیف راکوئ، تاسو چې په ما باندې ګزار کوئ، لحاظ دا زما په پناه کې دی. نبی علیه الصلاة وسلام سیده لاړ حجر اسود یې خپل کو او بیا بیت الله شریف کې 2 رکعته مونځ وکړو او د نبی علیه الصلاة وسلام دغه کسان ټول ګیر چاپېره په ګیاره کې راتاو شو. نبی علیه السلام د ټولګي کې دننه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور د نبی علیه السلام ته ورساو بالکل په حفاظت کې او نبی علیه السلام په کور کې هغه له حفاظت میلاو شو، خپل کور ته رسول الله لاړ. د دې مطعم بن عدي چې دا بیا وفات شو خو نبی علیه السلام د ده احسان چرته هم نه یراو. بیا چې کله د بدر قیدیان د هغې په باره کې د دې مطعم زوی جبیر ابن مطعم چې دا بیا وروسته مسلمان شوی دی رضی الله تعالی عنه
په دغه وخت کې لا مسلمان نه و. د بدر د قیدیانو په باره کې د مذاکراتو لپاره راغی رسول الله ته چې د بدر د قیدیان نبی علیه السلام را آزاد کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته د مطعم بن عدي د پلار ذکر ورته وکړو چې لو کان المطعم بن عدي حیا، که چېرته مطعم بن عدي ژوندی وی او ثم کلمني فی هؤلاء النتنه، او بیا ماته دغه مطعم بن عدي د دې بدبودار او دې بدکردار قیدیان باره کې ماته خبره کړې، نو نبی علیه السلام فرمایي چې ترکتهم له، ما به د دغه مطعم بن عدي دپاره دا خلک دغه شانتې بغیر سره پیدې نه پرېښې وی. یعنې د هغه احسان د هغه تذکره نبی علیه الصلاة والسلام وکړه، ځکه نبی علیه السلام فراموش احسان انسان نه و، د چا احسان او د چا احسانات په نبی علیه السلام هېرول نه. او دې ځای پورې دا د طایف واقعه او تفصیلي واقعه چې مخکې ورته اشاره شوه، د دې نه وروسته به انشاءالله ما د نبی علیه صلات وسلام د هغه وفودو تذکره کوو چې کومه قبایل راغلي ایمان راوړی، کوم افراد راغلي په نبی علیه السلام ایمان راوړی، کوم امتحانات په نبی علیه السلام نور هم راغلي، او د نبی علیه السلام د معراج واقعه انشاءالله دا په آینده درس کې بیانوو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.